بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه علیکم هیله ګرانو محصلینو. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زموږ د نن ورځې درس په سوداګریز احصایه کې 50م درس مو ده. دغه درس مو هم د تیر درسونو په ادامې سره انحراف پیدا کول دي. تیر درس کې مو د میدیان له مخې نه مو انحراف پیدا کړل. د نن ورځې درس د بحث موضوع مو د مود له مخې ده چې د مود له مخې نه موږ څنګه کولی شو چې موږ میدیان انحراف پیدا کړو. نو د هغه د وضاحت په خاطر باندې د تیر مثال په شان باندې موږ ته اعداد او ارقام راکړل شوي وي او دغه اعداد او ارقام له مخې موږ څنګه کولی چې د دغې اعداد او ارقامو هغه انحراف پیدا کړو خو د مود له مخې نه. د موضوع د وضاحت په خاطر باندې موږ ته اعداد او ارقام چې راکړل شوي دا په ټولګیو باندې ویشل شوی ده. ټولګي دي مثلا درته وایي چې د 16 څخه تر 60 پورې اعداد او ارقام، 40 پورې البته، د 40 څخه تر 60 پورې، 60 څخه تر 80 پورې، 80 پورې البته، او د 80 څخه تر 100 پورې، 100 څخه تر 110 پورې، او د 120 پورې، د 120 څخه تر 140 پورې. دا اعداد او ارقام زموږ دا ټوله ډیټا په دغه طبقه بندي باندې ویشل شوې ده. فریکونسي مو معلومه ده چې هر یو ته څومره فریکونسي مو ده. مثلا وایي چې 2 3 5 10 4 او په نهایت کې مو 8. مجموعه د فریکونسي هغه مساوي کېږي د څو سره؟ 25 سره. ښه، او سوال دا چې تاسې دا د میدیان د مود له مخې نه د انحراف پیدا کړئ. موږ د مود مخکې د دې نه چې موږ د مود له مخې نه موږ د هغه پیدا کړو، انحراف پیدا کړو، نو لازمه ده چې موږ باید اول مود پیدا کړو. کله چې مود مو پیدا کړل بیا نور اعداد او ارقام له هغې طریقې نه موږ کولی شو چې په اسانۍ سره پیدا کړو. ښه، اوس د مود لپاره کوم فرمول ده؟ MO دا مساوي کېږي LI یا دغه کلاس پر مثبت دلتا 1 تقسیم پر دلتا 1 منفي دلتا 2 البته مثبت ضرب د سی سره فاصله مو ده. اوس په دې ځای کې موږ مود پیدا کړو. مود مخکې ویلو چې هر فریکونسي چې زیات تکرار راغلی او تکرار شمیرنه یې زیاته وه هماغه زموږ د مود کلاس مو ده. مثلا په دې ځای کې چې موږ ګورو د مود کلاس مو کوم یو ده؟ دا ده. ولې؟ ځکه چې فریکونسي زیات ده، تکرار شمیرنه پکې زیاته ده. دا مو چې پیدا کړل. اوس راځه د دې اعداد او ارقام پیدا کړي. دا وایي چې تفاوت د فریکونسي د مود د کلاس د مخکینی کلاس سره. مثلا کله چې زه دلته یو پیدا کړم نو تفاوت څومره؟ لاس منفي د مخکینی کلاس فریکونسي څومره ده؟ 15. دا مساوي کېږي 15 دلته 2. کله چې دا پیدا کړم تفاوت دی فریکونسي د مود د کلاس له ښکتني کلاس سره. ښکتني کلاس مو څومره ده؟ 4 ده. یعنی لاس منفي 4 مساوي د څو سره؟ 6 سره ده. سی کله چې زه سی پیدا کړم نو سی مساوي کېږي فاصله مو څومره ده؟ 2 صنفونو ترمنځ 6 ده. نو اعداد مو پیدا کړل. سرحد ال د موږ د همدغې د مود د کلاس د مود د صنف یا ټولګی هغه کوم یو کوچنی یا ښکتنی سرحد دی. دا زموږ ښکتنی سرحد یې څومره ده؟ 80 ده. پس موږ فرمول لرو چې MO مساوي کېږي LI څومره ده؟ 80 مثبت فریکونسي تفاوت د فریکونسي دلته څومره ده؟ 15. دا څومره ده؟ 15 مثبت څومره ده؟ دا څومره ده؟ 6 ضرب د څو؟ 60. ولې؟ وایي ځکه چې دلته فاصله مو 60 ده. دا د مود دغه شول. اوس کله چې د دې طریقې نه زه دا پیدا کړم نو مود څومره کېږي زموږ؟ چې دا
دا دواړه سره دا اول دا وخت جمع کم دا وخت په دې تقسیم کم ضرب دې کم جمع اتیا کم نو دا کېږي 9 اتیا. مود زمونږ څومره راغی 9 اتیا. اوس زمونږ مشکل حل راځو دلته. ښه اوس کله چې زه راځم اوس مود مو پیدا کړل له دې نه وروسته موږ کوم فورمول ته ضرورت لرو و انحراف ته. انحراف چې موږ پیدا کوو ام ای ډي د ام او یعنې د څه شي له مخې نه د مود له مخې نه موږ څنګه پیدا کوو مجموعه د څه شي اف آی مجموعه د اف آی ضرب د څه شي ضرب د قیمت د مطلقې د ایکس آی منفي د څه سره منفي د ام او سره ام او قیمت د مطلقه تقسیم پر څه شي تقسیم پر مجموعه د اف سر آی د دغه فرمول د لار نه من کولی شو. او چې ته ضرورت لرو د فرمول اجزاو ته وګورم کوم شی منشته ده کوم او ضروري چې د ایکس پیدا کا وسطي نقطه باید پیدا کو منګه د دغه صنفونو وسطي نقطه پیدا کا ایکس آی پیدا کا. خب شل جمع سالویخ تقسیم پر 2 دا مساوي کیږي سره سالویخ جمع شپته تقسیم پر 2 دا مساوي کیږي 50 سره دا جمع که دواړه سره کېږي یو سلو اتیا دا ده او شپېته دا دي نو دا مساوي کېږي یو سل څلوېښت تقسیم پر 2 اویا دا دواړه سره کم 90 دا دواړه که جمع کو تقسیم په 2 کو یو سلو لس دا دواړه که چېرته جمع کو او تقسیم پر 2 کم نو دا مساوي کېږي د 100 سره یو سلو 10 سره هغه وسطي نقطه مو هم پیدا شوه. ښه دوم څه پیدا وایي دغه قیمت د مطلقې د دغې پیدا که د څه شي قیمت مطلقه د ایکس آی منفي ام او سره د دې قیمت مطلقه پیدا کړه ان ام او نو څومره وه 9 اتیا شوه دا خو معلوم ده 9 اتیا مو معلوم. اوس واخله د ایکس نه دا منفي کم کله چې زه دا منفي کم نو دا به څومره شي قیمت صرف قیمت مطلقه زمونږ په کار ده څومره ده 9 اتیا دا دیرش منفي د 9 اتیا سره څومره کېږي منفي 9 50 زمونږ صرف قیمت مطلقه په کار ده قیمت مطلقه نو دا به څومره شي 9 50 دا اوس کله چې د مود نه دا ترې منفي کم څومره کېږي یا دا تر د مود نه منفي کو یعنې 50 د 9 اتیا نه چې زه منفي کم څومره کې پاتې کېږي دا 9 دیرش اویا منفي 9 اتیا دا مساوي کېږي د 19 سره 90 منفي 9 اتیا مساوي کېږي د 1 سره 110 منفي 9 اتیا دا مساوي کېږي د 20 سره 110 منفي 9 اتیا نو دا مساوي کېږي د 100 سره 1 سره دا مو پیدا شول. دریم اخر سلیپ مو هغه زمونږ چې ده اف ده اف اوس د دغې سره موږ باید څه وکړو فریکونسي د هر صرف فریکونسي ضرب کړو ام او. ښه څنګه ضربوم اوس 2 ضرب د 950 سره کله چې دا ضرب کوم نو دا کېږي 118 3 ضرب د 9 شو دا مساوي کېږي 118 5 ضرب د 19 نو دا مساوي کېږي 95 سره لس ضرب د 90 نو دا مساوي کېږي چې بخښنې سره او لس ضرب د هغه سره یو ده لکه چې د دې هغه دا ده یو دا مساوي کېږي د خپله لس سره 4 ضرب د 21 نو دا مساوي کېږي د 4 اتیا سره او آخر کې یو ضرب د 1 دا مساوي کېږي د 1 سره. اوس وایي چې مجموعه د اف آی قیمت د مطلقې د ایکس آی منفي ام یا ام او د دې هغه پیدا کړه د مجموعه پیدا کړه مجموعه به څومره شي 113 چې دا موږ سره جمع کو نو دا مساوي کېږي څو سره 415 اوس 415 مو پیدا کړل موږ تیار فرمول لرو موږ اعداد او ارقام په دې ځای کې موږ وضع کوو ام او مساوي کېږي د دې په ځای باندې خپل عدد لیکم څومره ده 415 تقسیم پر اف مجموعه د اف آی یعنی مجموعه د فریکونسي څومره ده 25 ده
نو کله چې دا تقسیم کوم دا به مساوي د څو سره شي یعنی 415 تقسیم پر 15 نو دا مساوي کېږي د څو سره 18.6 نو دا تقریبا څومره کېږي د هغه 19 راځي چې هغه اسانتیاو په خاطر باندې موږ چې راوندافي کوم نو دا کېږي 19 نو په دې معنی سره چې دغه اعداد او ارقام او هغه انحراف چې پیدا کړ هغه څنګه هغه 19 راوتل یعنی د موت له مخې نه چې موږ اعداد او ارقام دغه پیدا وکړو نو جواب یې څومره ول 19 راوته یعنی انحراف دی موت له مخې نه 19 نو خپل درس دلته داس جنبندي کوم چې کله چې اعداد او ارقام راکړل شوي وي او غواړو چې د انحراف پیدا کړو او انحراف هم د مود له مخې نه څنګه پیدا کولی شو موږ ته لازم دا ده چې اول باید موږ مود ولرو که د مود ونه لرو د مود له مخې نه موږ انحراف نشو پیدا کولی د مود د پیدا کولو لپاره مو دا فرمول وه کله چې له دې فرمول نه مو استفاده وکړه چې دلته دلته یک او مثبت دلته دو د دې فرمول نه نو ضرورت مو دلته پیدا شول موږ دلته باید هغه ولرو هغه لوړه فریکونسي مخکینی او وروستنی فریکونسي باید د دې کلاس وپېژنو کله چې دا وپېژندل نو د اعداد او ارقام مو په دې فرمول کې وضع کړه چې مجموعه څومره وتل 9 اتیا یعنې زموږ مود څومره شول د دغې هغه ټولګیو مود یې 9 اتیا ده کله چې 9 اتیا شول اوس د دې وجې د مود له مخې نه هغه زموږ قیمت مطلقه پکار ده یعنې د ایکس آی د هر یو نه 10 منفي 9 اتیا 50 منفي 9 اتیا 90 منفي 9 اتیا 90 منفي 9 اتیا 110 منفي 9 اتیا 110 منفي 9 اتیا دا اعداد لاسه راغلل کله چې دا اعداد لاسه راغلل نو دا مو لیکل اوس دا مو واخیست د فریکونسي سره مضارب کړل هر یو د عدد مو فریکونسي خپل فریکونسي 2 ضرب دی 9 3 ضرب دی 9 دیرشو 5 ضرب 19 لا ضرب یو 4 ضرب 21 او یو ضرب دی 1 سره دا مو لیکل اخر کې مو ټول مجموعه کړه ځکه چې زمونږ په فرمول کې مجموعه پکار ده کله چې دا مجموعه کړه دې مجموعه قیمت مو دلته ولیکه کله چې دلته مو لیکل فریکونسي مجموعه د فریکونسي مې څومره ده 15 ده ښه او 415 تقسیم پر 15 نو دا مساوي کېږي د 13.8 سره یعنی تقریبا 19 نو یعنی زموږ دلته هغه څومره راغی انحراف د مود له مخې نه هغه 19 راووتل نو محصلینو دا زموږ د نن ورځې درس تر بل ورځې پورې چې ستاسو درانه خدمت ته حاضرېږم په لوی الله مو سپارم تل اباد او خوشحاله اوسئ له توجه څخه مو مننه